والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. دا د سورة بقره سلورم نمبر رکوع دا او 37 نمبر آیات ته پدې کې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام هغه توبه او د هغې توبې قبلول ذکر کوي او بیا یې د دنیا د پاره د خلافت او د خلافت د راتلو د پاره او د هغې د قیام او د احکام الهي د نافذ کولو د پاره دنیا ته د راتلو هغه حکم کول ذکر کوي. نو آدم علیه السلام چون کې دغه لږ لغزش د وجې نه کوم چې هغه شیطان ورکړو او د هغه جنت نه ایستلی شوی نو چونکې الله تعالی د طرف هغه یو قسم سزا وه نو د هغه سزا او د هغه لغزش په وجه باندې آدم علیه السلام ډېر زیات په زړه کې نادم و ډېر زیات پښیمانه و نو هغه د هغې دپاره الله تعالی د هغه په زړه کې یو څو کلمات القا کړل یو څو کلمات یې ورته وښول چې د توبې کلمات وو نو هغه کلمات چې کله آدم علیه السلام وویله او ډېره الله تعالی ته د هغې په ذریعې سره زاري او مینت وکړو نو الله تعالی هغه کلمات د هغه قبول کړه هغه توبه ورله قبول کړله صحیح ده او هغه سزا یې معاف کړله. نو الله تعالی فرمایي فتلقى آدم علیه السلام حاصل کړل من ربه د خپل ربنا کلمات څه خبرې څه کلمې فتاب علیه نو الله والله توبه قبول کړله یعنی کله چې هغه کلمات ویله او د هغې ورد یې وکړو نو الله یې کلمات هغه توبه قبول کړه. انه هو التواب الرحیم دغه الله تعالی ډېر توبه قبلونکی او مهربانه دی. تواب د صيغه مبالغې صيغه ده یعنی مبالغه پکې ده الله ډېر زیات قبلونکی دی توبه قبلونکی دی. بعض مفسرین وایي چې کوم کلمات آدم علیه السلام د الله تعالی نه حاصل کړو نو هغه چې هغه په بل ځای کې الله تعالی ذکر کړي دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإذا كلمات قلنا منغا ویلا اهبتوا کوشي من هذا د جنتنا جميعا ټول پټولا کوشي څه مطلب مخکې قوم ورته حکم ورکړ چې کوشي یا ورته دلته وي چې کوشي نو هغه کوزیدل چې وو هغه د لغزش نه بعد کوزیدل الله تعالی کله چې هغه دونه هغه دانه وخوړه نو د هغې نه بعد هغه کوزیدل چې وو هغه د سزا په تور باندې وو نو آدم علیه السلام حوا بیبي کوزې شولې او دلته چې بیا کم کوزیدل دي نو دا خو بیا واپس نو راختلی او یو قسم الله تعالی ورته دوباره وایي چې یاره تاسو دلته پاتې شئ صحیح ده دنیا کې پاتې شئ نو هغه کوزیدل چې وو هغه سزا په تور باندې او دا اهبتو چې دی دا کم حکم چې دی دا د سزا په تور نه دی بلکې د انعام په تور باندې اعزاز په تور باندې دی چې یاره احکام الهي هغه نافذ کړی لاندې او خلیفه جوړ کړي ځکه چې مقصد هغه د آدم علیه السلام هغه جوړولو د هغې کې روح اچولو هغې مقصد څه و د هغې مقصد دغه و چې هره دنیا کې خلافت قایم کړي. قلنا نو منګه وویل اهبتوا کوشئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول پټوله فاما یاتینکم رابشي یا خو به راشي تاسو ته یعنې کله کوشئ او دنیا کې پاتې شئ نو دوه خبرې فاما یاتینکم یا خو به راشي تاسو ته زما د طرف نه هدن هدایت نو فمن تبع هدایا پس چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه فلا خوف علیهم نو نه به یې په هغې باندې سیره ولا هم یحزنون او نه به هغې غمګین کېږي یعنی چې چا د هدایت تابعداري وکړه زما د احکامو تابعداري وکړه د انبیاو د تعلیماتو تابعداري وکړه نو په هغه باندې به څه خوف او یره نه وي. نو مفسرین فرمایي چې خوف
دا د مصیبت راتلو نه مخکې چې کوم په زړه کې یری نو هغې ته وایه او حزن غم چې د مصیبت راتلو نه بعد چې کوم په زړه کې غم پاتې شي او یې هغې ته څه وایي حزن وایه نو الله تعالی فرمایي چې په دغه باندې خوف هم نه چې کوم کس زما تابعداري کوي ځکه چې هغه خو الریډي تابعداري کوي نو په هغه باندې بس د مصیبت راتلو یاره نه که مصیبت راځي نو هغه به د هغې د ګناهونو د وجې نه وي د ازمایش په طور امتحان په طور باندې به وي نو په هغې باندې بس غم نه او نه به حزن بعد کي که چېرته رام شي نو حزن به پرې نه وي ځکه چې هغې خو تابعداري مخکې نه کوي والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي یا کفر یې کړی دی وکذبوا او تکذیب یې کړی بآیاتنا زموږ د آیاتونو اولئک دغه کسان اصحاب النار دی اور خاوندان دي هم فیها دوی به په دې اور کې خالدون همیشه یعنی دا همیشوالی به د چا دپاره وي کافرانو دپاره او کوم چې زموږ آیاتونه هغه د هغې تکذیب کړی دی نو هغې به همیشه په دا کې او نور مسلمانان چې څومره ګناهګاري بیا به یو نه یو ورځ به چې دی هغه د جهنم نه راوځي خالدون لفظ چې دی هغه صرف د کفارو دپاره دی بیا ورته فتلقا نو حاصل کړه